بسم الله الرحمن الرحیم. د خپلو زنانو عزت او قدر. حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم خیرکم لاهله. تاسو کې هغه کس بهتر دی چې خپلو بیبیانو سره ښه وي. وانا خیرکم لاهله. او زه خپلو بیبیانو سره ښه یم. لن یضرب خیارکم. نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو کې هغه کس چې هغه ښه وي به خپله ښځه نه وي. ښه کسان خپلې ښځې نه ټکوي. زموږ پښتانه ښځه ډېره وهي، کنځل ورته کوي، شرموي یې، نوکر یې ګڼي، عزت یې نه کوي. دا مونږ کې غلطي. نبی علیہ السلام چې کله وفات کیږي د خپل انتقال نه یو څو ورځې مخکې فرمایي واستوصوا بالنساء خیرا. زه دنیا نه روان یم خو ښځو سره زیاتې مه کوه. دا کمزوري مخلوق دی. ښځو سره هېڅ نشته، نه ټوپک، نه تماچا، نه ډنډه، او نه هغې ریسلنګ زده دی، نه کراټه، نه ویټ لفټر دی، او نه فلین کیک وهلی شي. خو صرف ژبه ده ورسره، ژبه چلی دا ژبه برداشت کړي. یو صحابي د خپلې ښځې نه شکایت کوي عمر رضی الله عنه ته چې زما ښځه چې ده نو ما سره ډېره خوله چلی. عمر رضی الله چې راغی، عمر رضی الله عنه کور ته چې ودرېد نو ښځه لګیا وه عمر ته یې خبرې کولې رضی الله عنه. ټوله دنیا به تېرېده، شیطان به تېرېده. نو وی هغه ته ښځې خبرې کوي، نو وی که ما ته ښځې خبرې وکړي نو چل به وشي. او د ښځې داسې اړه دی چې دا که خبرې هم کړي خو په اړه کې نه ساتي. مونږ اړه کې ساتو سړي، خو هغې اړه کې نه ساتي. دا ښځو کې کمال دی. ښځو کې یو بل هم کمال دی. که سړی بدنظري وکړي اړه کې پوره د هغې پکچرز، امیجز، تصویرونه کېږدي، هغې مخکې سوچ کوي. دی لیکلي دي مفسرین. خو که ښځه بدنظري وکړي خو د هغې سوچ په هغې اوږد کېږي. سړی که بدنظري وکړي د هغه سوچ په هغې اوږد کېږي. او که ښځه وکړي کېږي، د انسان هر انسان نه کېږي، نو هغه اوږدېږي. ځکه وایي چې ته خپلې ښځې سره روان یې نو ښځه به دې مخکې ته ورپسې وروستی. که پردۍ ښځه سره روان یې یو بل ته لاره ښایې نو سړی به مخکې او ښځه به وروستی. ولې ښځه باندې هغه اثر نه غورځېږي چې کوم په سړي باندې غورځي. چې کور ته راشئ سلام کوئ، السلام علیکم، سلام کوئ، روڼ تندي سره راځئ، روڼ تندي سره راځئ، خاندئ، خوشحالېږئ. او کور افراد چې خوشحاله شي چې د کور سردار او عزت راغی، السلام علیکم وخاندئ، مسکې شئ. دا حدیث کې راغلي. موږ پښتانه څنګه راځو؟ یو خو سلام نه کوو، یو چې سل مړي مو کړي دي. او پښتانه په دې باندې ځان اوچت کړي ما نه ښځه یېرېږي. یار دا څه خبره ده چې یو بدماش ده نه ویېرېږي، د کلي ظالم ده نه ویېرېږي. ښځه څه شی ده چې ستا نه یېرېږي؟ ښځې باندې ظلم زیاتې مه کوئ. فلا تبغوا علیهن سبیلا. د ښځې خلاف سازشونه مه کوئ، بانې ورته مه ګورئ، شرموئ مه، بېعزته کوئ مه. دا نبي علیه السلام باندې چې کوم قرآن نازل شوی هغې کې دا لیکلي دي. موږ خود سره پښتانه ډېر زیاتې کوو. خپل آیسکریم، کتلمې، هوټلې اخوا دېخوا چکر لګو، مجال دی که ښځې بوځو او په دې ځان سپک ګڼو. دا د ذهن نه وباسئ، دا سختي د ذهن نه وباسئ. دا مونږ چې کوم وهل کوو په مخ پړق خو آرام دی. چاہے استاد وي، چاہے ټیچر وي، سټوډنټ یا ښځه یا بچي، دا حرام دی. په ملا پړق دی بس، او درې پړقه دي بس. دا شریعت کې زموږ نشته. دا ښځې موږ سره احسان دی. مور پلار کور یې پرېښی دی، 5 بچي راله پالي. دا 5 بچي ته حواله کړم سړي ته، او دروازه ورپسې بنده کړه 4 میاشتې چې هر څه به در کومه سړي ته ووایه. خو دا 5 بچي پاله نو هر څه به سړي ته ته ورکوې. او 5 بچي پالي چې 4 میاشتې پس به دروازه کولو کې که نه، او پاګلي دونو بچو هغه پاګل کړي، دماغ به ونه خراب کړي. دا او ښځه ده چې 5 بچي د هغې شور، د شپې جړه، فیډر، وینځل، غلمتیازې دا وله صفا کوي. څومره ګران کار دا ښځه کوي. خېټه کې ساتي. الله اکبر. 1 کال 9 میاشتې، بیا 2 کاله پې، او ورسره کار د کور. حضرت تھانوي صاحب فرمایلي دي چې زموږ دا ښځې چې کومې دي دا عام چې کوم د کور دا زنانۍ، فرمایي چې دا ښځې نیغې جنتیانې دي. دیوان چې کوم بوجونه دي، الله اکبر،
حضرت ثاني سره یو کس راغی ویده چې کور ته راشم نو ښځه مې چپ شي او بچي مې یو ګوټ ته شي دوره نه یریږي. مونږ پښتانه هم داسې ما نه ښځه یریږي دا کار مونږ کوو. حضرت ثاني صاحب والا ډېر ښکلی جواب ورکوي ته سپې ته غب غب کې ته چک لګې نو هغه غلی شو. بیوقوفه انسان معنا د محبت کوونکی ښځه سره مینه کې محبت پکې ښځه به دباوی نه څوک بدماش ووهه ظالم ووهه قاتل وټکوه نرشه ښځه غریبه هغې سره زیاتې مه کوه. دا موږ ته الله فرمایي وعاشروهن بالمعروف هغې سره په ښه طریقې سره ژوند تېروئ ښځو سره. څوک چې ښځه سره زیاتې کوي ظلم کوي وهل ټکول کوي خدای پاک یې بار پریشانه کوي په دشمنو کې اچوي یا افسر پې سخت پېښ شي سخت افسر پې ولګي یا ګاونډی ورته خراب شي یا د کاروبار کس ورته خراب شي خدای پاک ته بار هغه زیاتې وباسي څوک چې ښځو سره زیاتې کوي. الله فرمایي ښځو سره زیاتې مه کوئ. ها جدایي راځي دا اوس جدایي راځي ستاسو تعلق خراب شو شریعت یې طلاق مه ورکوه. فعظوهن لومبې هغې ته نصیحت وکړه. بیل د خلکو مخکې نصیحت کول دا شرمول دي. پټ په ښځه ته نصیحت کوې په طریقې سره. واهجروهن فی المضاجع خفه شه بسترې ته جدا کړه ټیک پشي بیا هم که نه مني وضربوهن په ملا 3 څپېړې دي بس یا 3 مسواکه دي دا شریعت کې وال دي نور نشته. څلورم چې تا 3 خبرې کارونه کي دوه طرف نه یو کس تکینی هغې کې صلح او صلح بهتر دی والصلح خیر. که بیا هم صلح ونشي یو طلاق ورکړه 3 طلاق هم ورکړه. شروع نه کنځل وهل ټکول طلاق ټک خبره خلاصه بیا دشمنۍ لومبې به دا 3 کاره کوي بیا به 2 کسان کېنی هغې خپلو کې روغ وکړي بیا هم که نه کېني یو طلاق ورکړي چې یو طلاق ورکړي خبره خلاصه شو چې عدت تېر شي ښځه بل واده کولی چې تم کولی شي. خو که 10 کاله پس د جدا کېږي یو ځای کېږي نو یو ځای کېدي چې صرف نکاح به کوي حلالي ضرورت نشته. بهرحال نو ښځو سره زیاتې مه کوئ ظلم مه کوئ. الله دې په دې خبرو ماله او تاسو د عمل توفیق نصیب وګرځئ. خو آخر کې 2 خبرې کوم. نمبر 1 کومه ښځه چې دا غواړي چې زه په دې دنیا کې کامیاب شم سخر خواخې ټوله دنیا زما تعریف وکړي 3 کار کوي. نمبر 1 تقوا ځان کې پیدا کړئ. دا تکلیفونه ای زنانو زما خویندو دا د ګناهونو د وجې راځي. دویم جوابونه مه ورکړه چې وروسته خاوند موډ دې ښه شي موډ یې بلکل ټیک شو بیا ولې وروسته پوهې کې دا خبره غلطه او دا داسې وه هغه وخت جواب مه ورکوئ. دریم خدمت کوئ سستي مه کوئ. څلورم د کور خبرې مور پلار ته مه کوئ دې سره کور تباه کېږي. د کور خبرې مور پلار ته مه کوئ. خدمت خاموشي تقوا دا اختیار کړئ ستاسو کور نه وبچ شي. بل اکثر خود زنانو تلاوت چې نه هغه ټیک نه د هغې دپاره دا وټساپ نمبر نوٹ کې موږ کلپس جوړ کړي دي هغه کلپس وغواړئ چې هغه ستاسو تلاوت ټیک شي په وټساپ باندې 0311 444 0006 په دې باندې ستاسو تلاوت ټیک شي. 15 ورځې ول ورکړئ 15 ورځې انشاءالله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.